کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو خپل ماشومان راوسته او هغوی به باقاعده هغه ماشوم ته تحنیک کولو. تحنیک دې ته ویل کېږي چې کجوره به نبي علیه الصلاة والسلام په خپله خوله کې لږه وچوله او هغه به بیا د دې ماشوم په دې خوله کې کېښوده نو هغه به د خامخا معمولي خوږوالی خولې ته داخل کړي. دا سنت طریقه ده. حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما ماشوم پیدا شو، دا د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه بیبي ده. وایي هغه په کور کې نه ما په خپله باندې دا ماشوم وایي نبي علیه السلام ته یوړو، ځکه دا د نبي علیه السلام د کور خلک تبې کړ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله جولۍ کې واچولو، تحنیک یې ورته وکړو او بیا ورته نوم کېښودو دی چې د ده نوم شو عبدالله ابن زبیر. نو الله تبارک وتعالی دغه ماشوم ته ډېر برکات ورکړ، تر دې پورې چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دی به موږ کره داسې و لکه زموږ خپل بچی چې وي، لکه د خور زوی او همیشه به د عبدالله ابن زبیر صاحب عایشې رضی الله تعالی عنها سره و. نو دا سنت طریقه ده. او بیا د دې نه بعد بله سنت طریقه دا ده چې د دې ماشوم د نوم کېښودلی شي، اسلامي نوم. د یو عالم نه د نومونو تپوس وکړی شي او هغه نوم دې کېښودلی شي. نن سبا مونږ ځان له نومونه کېدو او هغه نوم کېدو چې کم ناشنا غوندې وي چې چا نه وي ایښی، نو دا خو صحیح ده، خو لیکن حدیث مبارک کې بهترین نومونه هغه ښودلي شوي دي عبدالله او عبدالرحمن. د دې نه بهترین نومونه نشته. عبدالله، عبدالرحمن دا نومونه خشته دي او دا نبی علیه السلام خوښ کړي دي. اکثرو صحابه کرامو ته نبی علیه السلام هم دا نوم ایښی دی او د هغې وجه دا ده چې زمونږ په دې عربي ژبه کې عبد هغه غلام ته ویل کېږي او الله هغه خو الله دی. نو عبدالله معنا دا ده د الله غلام، عبدالرحمن معنا دا ده د الرحمن غلام. نو چې دا الله غلام شو، د هغې نه لوی خو بل حس چې کوم دی نو کېدی نه شي. دې ماشوم کې به د ماشوموالي نه د وړوکوالي نه باقاعده دا صفت پیدا شي چې دی به د الله تبارک وتعالی حکم مني، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې به روان وي، ځکه د الله بنده شو. لیکن نن موږ وایو چې یاره داسې نوم ورته کېدو چې هغه د انګریزانو سره مشابه وي. دلته کله کله موږ ته دم ته ماشوم څوک راولي نو موږ تپوس وکړو نوم یې څه دی، داسې نوم راته یاد کړي چې سړي ته غوسه ورشي چې دا څه نوم دی، دې نوم فاړو څه معنا نشته. بېمعنې نومونه موږ کېدو، خو موږ وایو چې یاره بس نوی نومي او نوی د خلکو په غوږ باندې ولګي، نو داسې نوم کېښودل حرام او ناجایز دي او بیا په دغه ماشوم باندې دغه غلط اثر وي چې د چا نوم یې ایښی دی نو هغه اثر وي. عبدالله اوس معنا ده د الله بنده، ده باندې باقاعده د الله د غلامۍ اثر وي. عبدالرحمن د رحمان ذات غلام، ده باندې به د الله تعالی د رحمان د ذات د غلامۍ اثرات په ده باندې پراته وي. خو لیکن موږ دې ته سوچ نه کوو، موږ وایو چې نوی نوم دی. نوی نوم ته نه ګورو، دې ته وګورو چې معنی یې څومره ښه شته او نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم نوم هغه خوښ کړی. نو دا د ماشوم په تربیت کې اهم څیزونه هغه دا دي او دا په پلار باندې لازم څیزونه دي. بیا د دې نه بعد دې ماشوم ته اول کلمه هغه لا اله الا الله په ژبه باندې راوسته، د ده مخکې د لا اله الا الله ذکر کول، د الله الله ذکر کول چې د ده په خوله باندې لفظ الله جاری شي، لا اله الا الله جاری شي. ماشوم
چې څومره رس درده ښه کېږي او دې خبرې نشي کولی نو دې کشش په سترګو باندې کوي په سترګو باندې چې دې څه ویني نو د هغې متعلق باقاعده دې چې کوم دی تربیت حاصلوي د سترګو نه تربیت حاصلوي. تاسو ماشومانو ته وګورئ اکثر خبرې نه کوي یا د خبرو قابل نه وي یا ډېر ماشومان لري 4 کاله بعد خبرې شروع کېږي لیکن چې پلار یې څه کوي نو هغه ماشوم هم هغه کوي. پلار یې چې څه کوي چې پلار یې موبایل راخلي ماشوم هم دغه موبایل راخلي چې پلار یې قرآن راخلي ماشوم هم دغه قرآن راخلي چې پلار یې ټوپۍ راخلي ماشوم هم دغه ټوپۍ راخلي چې مور یې مصلا کوي نو ماشوم هم دغه مصلا کوي. نو داسې خبرې د ده مخکې کول د ده داسې خبرې اورول یا د ده مخکې داسې کارونه کول چې په دې سره باقاعده هغه د سترګو نه تربیت حاصل او سترګو مخې ته یې ښه خصلتونه هغه راشي د سترګو مخې ته یې د موبایل سکرین رانشي نو خو ماشوم په دې پس دوکه کوي چې دا موبایل واله چې زم درنه بېغمه یم او ته هم بېغمه یې. ماشوم چې څومره روانۍ کوي دومره هوښیار او چې څومره روانۍ کوي دومره د ده د مازغه هغه ذهن عربونه هغه کلاویږي. نو د دې خبرې باقاعده سوچ کول پکار دي چې یاره دا ماشوم غلط څیز ونه ویني داسې څیز ونه ویني چې هسې نه دی د دې نه وروسته چې کوم دی نو بیا هغه څیز طرف ته روان شي. نن سبا اکثر خلک ماشومانو ته په دې موبایل کې کارټونان واچوي او انګریزان کې اوس څومره کارټونان جوړوي نو د هغه یو سترګه جوړوي او یو سترګه د دجال ده. نو ذهن اول نه د ماشوم د جالیت طرف ته روان شو اول نه د ذهن دجال سره عادت کېږي. نو مهربانۍ سره ماشومان په موبایل مه عادت کوئ ماشوم ته موبایل مه ورکوئ دا مه وایئ چې یاره زه به هم دې بېغمه یم او دی به هم بېغمه وي لګیا ماشوم لوی شو نو بیا پکې څه اسلامي خبرې یا داسې خبرې چې هغه د نصیحت سره تعلق لري د ښه والي سره تعلق لري نو هغه بیا هم نه څه خو چې څه نه څه پوه شي. خو ډېر وړوکی ماشوم په دا خو په نظر باندې مثر دا سکرین دا خو په نظر باندې هم باقاعده اثر نو د ماشوم اول دا چې اوس دا تربیت شروع کېږي چې د ده په ژبه باندې اوله کلمه هغه د لا اله الا الله جاری شي. حدیث مبارک کې راغلي یو ماشوم یو انسان د یو انسان اوله کلمه او آخره کلمه لا اله الا الله میس کې چې څومره ګناهونه کړي هغه ورته الله تعالی معاف کوي دی به جنت ته داخل چې د ماشوم په ژبه باندې لا اله الا الله موږ جاری کړو. سکول کې هم باقاعده ټیچرانو ته پکار دي د سکول هغه مشرانو ته پکار دي چې هغه اول د ماشوم په ژبه باندې د لا اله الا الله ورد هغه جاری کړي. ځای د دې چې ایپل او بی بوای وغیره د هغې په ځای پې دا جاري کړه د لا اله الا الله دا نور په خپله ورکړي دا نور آسان څیزونه دي دې ته به الله تعالی دا ژبه په خپله باندې برابر کړي هغه ورسره اسانۍ سره زده کېږي. خو لیکن اول دا سوچ کول پکار دي چې یاره ماشوم هغه چې کوم دی نو باقاعده کلمه زده کړي لا اله الا الله زده کړي لمونځ زده کړي په ژبه باندې پاکې کلمې جاري شي نو په خپله باندې به دا نور هر څه بیا به درته اسان شي. تاسو وګورئ کوم ماشوم چې قرآن یاد کړی وي هغه په سکول کې هم تکړه وي کوم ماشوم چې حفظ کړی وي هغه په یونیورسټۍ کې تکړه وي په کالج کې تکړه وي په هر څه د هغه مازغه تیز او چې کوم ماشوم دین سره رابطه نه وي نو هغه ډېر زیات کړي بیا نه دین زده کوي او نه دنیا یې زده کوي. دا مراحل شروع شو. بیا چې کله دی د 7 کالو شي نو مونځ ورته ښودل پکار دي چې یاره مونځ به څنګه کوو د مونځ طریقه د مونځ قدرول. پخوا به چې کوم دی نو ماشومان د 6 کالو نه به چې واوړېدو نو مور به ځان سره په مصله ودرول بیا به پلار ځان سره هغه چې کوم دی نو په مصله ودرول جومات ته به یې بوتله تربیت به یې ورته باقاعده ښودلو د 7 کالو به چې کېدو نو مونځ به یې مکمل ایسته شوی او د 10 کالو به چې شو نو باقاعده هغه به کامل مونځګزار او پوخ مونځګزار به. نن ماشومان هغه د بالغ شي 15 سالو ته ورسي لیکن سار مونځ ته نه راپاسي سکول ته به راپاسي. څومره افسوس خبره ده چې د سکول اهمیت زمونږ په ذهن کې د مونځ نه زیات دی. مونږ دا وایو چې یاره به سکول ته به راپاسي پکار خو دا وه چې دا ماشوم په خپله باندې بالغ نه چې بالبلوغ ته قریب وي او دی د سهار مونځ ته راتلی دی د اذان یې اورېدی او دی را روانېدی چې یاره بس اذان وشو خو دا تربیت زما د طرف نه خراب روان دی. زه خراب تربیت کومه نو زوی مې په خپله باندې تربیت خراب روان دا بیا د زوی نه ګیله نه ده پکار او د لور نه ګیله نه ده پکار د ځان نه ګیله پکار چې ما صحیح تربیت نه دی کړی که دا ماشومان ما ځان سره جومات ته بوتلی که دا ماشومان ما په مصله باندې ودرولې که
که دا مور په مصله باندې ودونه که دلته موس زده وی دی د موس باقاعده شوق اچولی شوی وی دی ته نو دی به نن په خپله باندې باقاعده روان نو دا هغه خبرې دي چې د وړوکوالي نه د ماشوم سره باقاعده تړلې شوي دي اول دا چې اول غټ رکن چې ما تاسو ته ذکر کو په هغې باندې تفصیلي خبره تېره جمعه شوه چې زمونږ د ماشومانو خېټو ته حرام لاړ نه شي او بیا ورپسې دا نور څیزونه هغه چې کوم دی نو لازمي وګڼو او خپل ماشومانو په خپله باندې باقاعده تربیت د بل چا نه تمانه کوو چې یاره بل څوک به تربیت کوو چې په خپله باندې تا سره 24 ګنټې دی او دې تربیت نه کوې او بیا د سکول استاد به تربیت کوي د مدرسې استاد به تربیت کوي هغه به وروستو کوي اول تربیت ستا سره ځکه ژوند دی تا سره هغه چې کوم دی نو اول کې هم ډېر دی او آخر کې به هم تا سره چې کوم دی نو ژوند دې ډېر وي او تپوس به هم د تا نه کېږي الله تعالی دې موږ ته عمل توفیق نصیب وفرمایي